فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. درود شريف واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو، نن تاسو په دې کلی کې د یو دینی مدرسې د هغې د تعمیر د افتتاح موقع ده او څنګه کې د ورور محترم جناب حضرت مولانا فضل امین صاحب حفظه الله فرمایل نو ما باندې درسونو لږ بوجم زیات دی او څه بیماره مې نو زه داسې سفرونه او بیانونه مې بند کړي نه ځم، خو زما ډېر ګران قدر ورور چې په ما ډېر ګران دی او زه م ورته ډېر ګران یم. پیر طریقت حضرت مولانا سید ایاز احمد حقانی صاحب زید مجدهم چې زموږ د حضرت مفتی اقدس مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه د هغه یې ډېر لوی خدمت کړی، لږ نه ډېر، او د هغه سره په کمره کې دېره و او د هغې ډېر خیال ساتلی او د هغه پې ډېر ده سره ډېره مینه وه، نظر شفقت و. نو هغې راغلي وو په خپله ورسره مولانا صاحب دی وی یاره خیر دی بیان مه کوه هسې راشي او کوداله به ووایي محنت تلل ګران دی بیا بیان اساني خیر دوه درې ټکي به بیان وکړو انشاءالله. بیان کې به فایده یي زموږ به هم ثواب وشي او عوام به هم خوشحاله شي او د هغې به هم ثواب وشي. نو یو څو خبرې وروڼو تاسو ته عرض کول غواړم. ګڼ علما کرام تشریف فرما دي او چا بیانونه وکړل کېدي چې څوک به وروستو کوي. بنیاد دا دی وروڼو چې زموږ دا کشر کل دا ماشومان او دا بچي چې څومره دي نوجوان طبقه دا زموږ ذخیره ده. ذخیره چې څنګه وکړي سړی د هغې ډېر خیال ساتي او خلک کوشش کوي چې هغه ذخیره وکړي چې هغه فایدهمنه وي. ګن کباړ څوک ذخیره کې نه کوي، هغه ذخیرې بیا وباسي پټې ورته برابر کړي او هغه بیا وکړي او هغې نه بیا تاویږي را تاویږي او بیا اوبه ورته اچي، خاختراشي یې کوي او سره ورته اچوي، خیال یې ساتي ډېر زیات. هر وخت د هغه بوټي نه چې د کور نه سار پټي ته راوځي نو په هغه بوټو نظر واچوي. یو خو پکې چېرته وچ شوی نه دی، چېرته داسې نه چې اوبه ورنه راسي، په هغې نظر کوي. دقه رنګې زموږ دا کشر ګل دا نوجوانان دا هلکان دا زموږ ذخیره ده نو خو د دې ذخیرې مو خیال ونه ساتو، دا مو دقسې پرېښوده او غټې غټې موبایل یې ورته په لاس کې ورکړې او دا خیال د دې مونږ نه ساتو چې دا ذخیره زمونږ کامیابه شي. زه خو دا وایم زما وروڼو چې دا نوجوانان دا هلکان ځوانان دی د پیغمبر مبارک د سنتو په اوبو باندې سیراب کړي.
دا د امریکې په اوبو مه سیرابوئ، دا د اغیارو په اوبو د دې ابپاشي مه کوئ. دې له د حضور پاک د سنتو غذا ورکئ، د پیغمبر د سنتو خوراک ورکئ او د حضور پاک د سنتو په اوبو یې سیراب کئ. قسم په خدای چې د دې ذخیرې نه به خدای پاک ډېر لوی لوی شخصیات جوړ کړي. موږ پرېښي دي داسې، یعنې زه کله حیران شم که نه او ډېر افسوس وکړم. وی موږ لاړ شو منډۍ ته بازار ته، نو موږ د 50 روپو د 100 روپو بوټې راوړو، ګمله کې وکړو یا په کور کې وکړو، نو تاویږو دی چې لږې اوبه وچې نو ښځې سره جنګ هم کوو، دا بوټي ته اوبه نه دی اچولی. ماسونه پخوانی راوړو او هر وخت په هغه ګمله کې ورته ناست یو پلور او په چاقو ورته ګوڼ او سره ورته اچوو او خاختراشي یې کوو چې دا بوټي ښه. نو د 50 روپو د بوټي نه مونږ ګیر چاپېره تاویږو او بچې د لکونو نه د کروړونو نه د اربونو بوټی دی، هېڅ پروا هم د دې بچیو نه ساتي، لار برباد شو. حالانکه قرآن شریف کې الله اعلان کړی دی، څه فرمایي رب العالمین؟ یا ایها الذین آمنو، دا د الله د ډېر مینې لفظ دی. یا ایها الناس نه وایي ای ایمان والو، معنی څه ده؟ او تاسو هغه خلک یې چې ما منئ، ایمان دې ته وایي. تاسو هغه خلک یې چې د ما ښکلي صفتونه منئ. ای ایمان والو، تاسو هغه خلک یې چې د ما پیغمبران، زما کتابونه، زما خبرې منئ او په ما مو ایمان دی چې زه یو یم او زه موجود یم. یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځانم د جهنم نه بچ کړئ او خپل ښځې او دا ماشومان بچیم بچ کړئ. او کم اور دی؟ وقودها الناس والحجاره، د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي رکوټې. قسم په خدای دې ګرمۍ ته موږ نه شو ټینګېدی. نو قاري فضل امین شاه صاحب وختي غرمه اراده کړې وه، موږ یو مریض دی تپوس پرې کوو، الله دې وله روغ صحت ورکړي. لیکن د ګرمۍ د لاسه دومره تو ګرمي وه چې هغه اراده موږ چارسده کې پرېښوده، زه واپس کور ته لاړم او قاري صاحب ته مې زه بل وخت بچه ته لاړم. دې ګرمۍ ته موږ د ټینګې نه یو، نو د دوزخ ګرمۍ ته به موږ څنګه ټینګ شو؟ دا ګرمي خو کتې ده چې د مړ به شي قبر ته به لاړ شي، هغې کې خو مرګ نشته، هېڅ مرګ نشته. هغې کې خو بیا سخته ګرمي ده، ببوز او پکې نشته او نه پکې مرګ راځي. سخت اور دی، اور سړی به پروت دی، الله دې مو ساتي. وقودها الناس، انسان خشاک دی، والحجاره او کاڼي، علیها ملائکة غلاظ شداد، او داسې فرشتې پې مقررې دي چې د اړو د ژبې دواړو نه سخت دي. په ژبه به هم سخت جواب درکوي، رټي به دی، او په زړه کې هم په چا نرمېږي نه. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، د الله نافرماني نه کوي چې څه ورته الله وایي هغه به کوي. دې نه بچ کې بچي موږ بچ نه کړل. خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه ډېر لوی شخصیت تېر شوی. اجمیر شریف کې په هندوستان کې اوس هم قبر دی او مسلمانان څه کې د هندوانو هم په یو اعتقاد دي، هندوان هم اوس د هغه قبر له په ګڼ شمېر تعداد کې راځي. نو یو ځل د دې مشرقي بهارت او د بنګلادیش په سفر باندې تللی و. مشرقي بهارت او بنګلادیش د هغې په سفر تللی و. پخوا د پاکستان او هندوستان او بنګلادیش یو. نو چې واپس راغی مور یې وګولی، نو هغې ته کېناست او چاپي وله کوله په دې خپو. سړی که ډېر هم لوی شي خو خپل استاذ ته او خپل مور ته ماشوم بچي. زمونږ ګټ ګټ علما الحمدلله غټ غټ د حدیثو استادان دي، او چې موږ سره راشي نو موږ قدر کوو چې هلکه بره کښېنه، بالښت ته ډډه ووه، وایي نه صاحب ما له حیا راځي. او موږ ته هم داسې ښکاري لکه د خپلو بچو په شان. تاسو کې هم ګڼ شمېر هلکان الحمدلله زمونږ فضلا موجود دی، ډېر شکر دی الحمدلله. نو مور له چاپي کوي، نو مور ورته وایي معین الدین بچې ډېر خوشحاله نه وی مورې ولې به نه یم خوشحاله؟ وی په دې سفر کې خو الله زما د لاس نه ډېر لوی کار واخیست. څنګه کار واخیسته؟ اووه لکه کافران غیر مسلم خدای زما په لاس مسلمانان کړل. یو ځای کې اویا زره دي خو بل تاریخ کې اووه لکه دي، او اویا لکه بل ځای کې یو تاریخ کې اووه لکه هم شته. اویا لکه بدعمله مسلمانانو زما په لاس بیعت وکړه، خدای پاک سوچه مسلمانان کړل، توبه د ګناهونو نه وایست.
نو چې ولکه کافر دی یو انسان په لاس مسلمان شي او یا لکه بدعمله خدای نیکان کي د دې نه غټه خوشحالي به لکه قسم دې زما دا بیانونه بعضې خلک اوري او خصوصا دا نوجوانان لکانې اوري دا زما ډېر خوښ دی نو ما ته بیا قصې کوي څوک وایي ګیره مې نه وه ستا د ګیرې بیان مې واورېد ګیره مې پرېښوده زما قسم د الله په ذات زه د خدای شکر ادا کوم بړایي خدای لوی رانه شي یم شکر دی خدایه یو مسلمان ته خو هدایت ورسېد خوشحاله شي ډېر وایي د انګلینډ او د امریکې نه خلک ټېلیفونونه کوي ډېر مخکې یو زنانه وه مشره وي زمونږ کور کې ډېر زیات بربنډتوب و وي ستا بیان هر سهار او ماښام لګو وي خدای پاک هغه لوڼه مې چې بربنډې به ګرځېدې نیم اوریان وي خدای پاک ټولې پرده دارې او زامن به مې کولو ګنډو قرآن وي مالم محفوظ شو عزتم محفوظ شو اسلام او حیا محفوظه شو وی دلته داسې چې مسلمان وي بیا غصب مسلمان وی کور کې هم سترونه شروع شو ما الحمدلله نو ګورې مونږ په دې خوشحالېږو بچو وروڼو چې مونږ وایو خدای تاسو دینداره کړي خدای ستاسو بچي عالمان کړي خدای پاک ستاسو بچي قاریان کړي خدای پاک تاسو له ګیرې او پټکي نه لرګي قسم په خدای دا زمونږ خوشحالېږو مونږ په دې نه خوشحالېږو مونږ له څوک ډوډۍ وکړي ټیک ده د عزت خبره مونږ خوشحالي دا ده د هر عالم خوشحالي دا ده تاسو ګورئ دا علما ټول تاسو ته په تقریرونو کې او په جمعو کې لګي او څه وایي بچي علم ته راوباسئ ستاسو فکر دی اور نه هم بچ کئ نو وي په دې باندې هم خوشحاله چې دومره لوی تعداد د کافرو خدای زما په لاس مسلمان کړ او بدعمله خدای نیکان کړل نو مور ورته ویل معین الدین بچې وایي دې کې ستا څه کمال دی دا خو زما کمال دی نو ده ورته وخاندل ورته ویې مورې دا څنګه ستا کمال دی نن به مې پیې اړه خو زما ستړی شو زړه خو زما ستړی شو کوڅه په کوڅه ګشتونه خو ما وکړل جومات په جومات تقریرونه خو ما وکړل د ذکر حلقو کې خو بیانونه ما وکړل زړه زما شین شو کوڅه په کوڅه وکړلی نه ته خو دلته کور کې ناست دی او بیا وایې چې دا زما کمال دی مور نن به راته وایي چې دا څنګه ستا کمال دی ما به نن پوهې نو وروڼو مور ورته وایي معین الدین بچي درې خبرې وې واوره درې خبرې وایي دا تا نه چې دا لوی سړی جوړ شوی او نن خلک درنه تاویږي او غټ غټ خلک د لاسونه ښکلوي او ستا بیان ته کښېني او تا ته شیخ صاحب او مولانا صاحب او پیر صاحب وایي وی قسم په الله دا د خدای فضل دی خو زما برکت دی ته چې ماشوم وې نو زه به راپسې کوڅو کې برقه په سر ګرځېدم منډې به مې درپسې والې چې خدای زما بچې لوپر نه شي د خلکو بچي به او لوبې به یې کولې مشغوله به یې کوله ما ته په ماشوموالي کې لوبو ته نه یې پرېښې زه به کوڅه په کوڅه درپسې برقه په سر ګرځېدم او ته به ما نیټ بوتلې عالمانو ته نو علم مې در باندې وکړو نو ته به پټېدې او تښتېدې او ما به رسره مینه کوله او بیا به مې مدرسې ته بوتلې ته به تښتېدې او ما به بیا مدرسې ته بوتلې او ما به رسره خواري کوله او مینه به کوله نو الله دنه لوی عالم جوړ کړو نو بچې که دا خواري در سره ما نه وې کړې نو ته به هم لکه د خپلې محلې د ماشومانو اوس به یا ډرایور وې یا به کلینډر وې یا به دوکاندار وې یا به زمیندار وې او د دنیا کارونه به دې کول لاسونه خپې به دې د خټو ډکې ته خو نه پوهېدې هغه وخت تا خو لوبې خوښې وې تا خو منډې خوښې وې تا خو ماشومانو سره رواني خوښ و ما نه یې پرېښې ما بوتلې ما دنه الله جوړ کړو خو سبب دې زه شم او چې عالم شي نو بیا مې بوتلې نیکانو بزرګانو سره د طریقت خاوندانو سره نو هغوی دې تزکیه وکړه نو خدای پاک دنه دا لوی شخصیت جوړ کړو دا ووایه بچې زما برکت دی که نه دی دا هغه وخت څه پوهېدی واقعي ګورې د مارونو رسول الله مبارک فرمایي حضور پاک وی ماشوم چې کله ماشومې چې ته ته څه جوړېږي زه به یې مثال درکړم چې دا د کولالانو د خټې مثال یې ده د خټې نه جام هم جوړېږي منګي هم ترې جوړېږي چیلم هم ترې جوړېږي اور کې پوخ کا لیکن چې کله دا پوخ شو یو ځل منګي ته جوړ شو اوس ته جام او چیلم نه جوړېږي چیلم ته جوړ شو اوس ته ګیلاس او پیالې نه جوړېږي نو چې دې کله چې دا کم
شخصیت ته نه جوړ دی خلک د لاس پېښ کولی مخکې وروسته درنه منډې وي قسم دی د خدای فضل خو زما خواري ده منې که نه یو مورې خبره خو دې بلکل ټیک زه خو ماشوم یم چې په بل طرف تللی وي بیا دا شی خو رانه نه جوړېده وی دویمه موره معینالدین وی چې ته د خدای په لار کې کله وځې د دین دپاره نو زه دې مصلې ته وخېږم او ما لپه لپه دعاګانې در پسې روانې ویم یا الله زما بچي ستا د دین د خدمت دپاره ووت یا الله د ده په لاس خو کافران مسلمانان کې او په دمله پې نیکان کې نو د رسول الله مبارک حدیث دی چې د مور او پلار دعا د بچي په حق کې ډېره ښکلې قبلېږي نو زما لپه لپه دواګانې در پسې در روانې دي داسې وړه خبره نه او واقعي د مارو باندې دعا ډېر قیمتي شی دی د مور دعا او د پلار او د روحاني پلار دعا چې استاد دی دا ډېر قیمتي شی دی دا ډېره زر لګي دې کې اخلاص ډېر زیات دی دې کې مینه ډېره زیات دی دې کې ډېر اخلاص نو زما دعاګانې در پسې دي منې که نه دی مصلې ته ناست یم او لپه لپه یا الله زما بچي کامیاب راوله خدای زما د بچي حفاظت وکړه یا الله زما د بچي په لاس کافر مسلمان کا بدعمله پې نیکان کا او درېیمه موره وی بچی چې کله زما په غېږ کې وې که نه او پی به دې خوړل نو داسې وخت په تا نه دی تېر شوی چې تا له ما بې اودسه حالت کې پی درکړی ما به اودس وکړو ته به مې سینې ته واچوه نو تا د اودس والا پاکې ښځې پیس کړي دي دا برکت ځکه پیدا دی تا د بې اودسه ښځې او د پلیتې ښځې پی نه دي څکلی وایه بچی اوس دا ده که نه ده او مورې بلکل ټیک ده نو خواري ګورې زیات تر د پلار په نسبت مور کوي ځکه پلار خو سار زمیندارۍ لوځي یا دکان لوځي یا تجارت لوځي یا مدرسې ته وځي یا سکول استاد ځایل ته لاړ شي په کور کې زیات تر نګراني خو مور کوي نو مور له پکار او پلار له پکار چې مور نه تپوس وکړي او بچي نه تپوس وکړي چې تا نن ورځ کوم ځای تېره کړه نو دا بچي راولی او لکه د معین الدین اجمیري رحمت الله علیه د هغه خو نقطه هم نشو رسېدی خو د هغه په نقش قدم پې ور واچوی بچي نه نیکان جوړ کړي نن سبا ګورې رمانونو علماو خپلې غاړې خلاصې کړې په تقریرونو یې پوه کړی چې دا بچي نیکان کړی په جمعو کې درته ووایي په جنازو کې درته ووایي او کوڅه په کوڅه یې درته مدرسې جوړې کړې غریبانان چندې غواړي چندې سوال ډېر ګران کار دی چنده آسان کار نه دی خلکو ته سوالونه او چندې کوي مدرسه جوړوم مدرسه جوړوم مدرسه جوړوم او هغه مدرسه چې جوړه کړي نو استادان غریبانان علما څه کوي 4,000 15,000 روپۍ په تنخواه غریبانان لګیا دي او ستا بچو ته قرآن او دین ښایي اوس حجت په تا دی قیامت پر ورځ به تا نه خدای تپوس کوي چې مخکې خو به دې ځای کې څوک علم پسې تل هندوستان ته بتلل اورغوشتو ته بتلل مطرې ته بتلل اوس خو تا ته په کور کې دل نه ده علومو مدرسې جوړې دي یو هم نه ده ډېرې مدرسې جوړې دي بیا دې ولې په بچي علم ونه کړ بچی دی ولی زما قرآن ترانه وستا بچی دی ولی دین ترانه وستا بچی دی ولی حافظ نکو بچی دی ولی عالم نکو دیندار دی نکو نو پلارانو نه به تپوس کېږي نو خامخا بچی راولی او په مدرسو کې داخل کې حافظان او قاریان ته جوړ کې او چې څوک هم مدرسې چلی هغه محتمم دی د مدرسې او که هغه نور خیر خواهان دي د هغوی قدر او عزت وکړئ زمارو یو ډېره پوټینۍ خبره کوم وخت کم دی ډېره پوټینۍ خبره درته کوم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه ورې چې کوم بچی دی عالم او حافظ کو قسم په خدای دا ستا له ملغلره دا دنیا کې هم ستا د فایدې ذریعه ده او په آخرت کې او چې کوم لوپر شو دنیا کې هم ستا د تبعې ذریعه ده او په آخرت کې هم د تبعې ذریعه ده نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو سړی راغی سر نه وینې بهېدې عمر صاحب ته شکایت وکړو امیر المؤمنین زوی وعالم دا وګړه د عمر صاحب زمانه او زوی لګېدل او پلار وه ماشاءالله خو د انصاف نه وه وی د زوی دې څه نوم دی زوی والې په څه په لرګي وینې ته بهېدې اوهو د عمر د امیر المؤمنین د عمر بادشاهي او زوی به لګي پلار به وایي زوی دې څه نوم دی ورشهری ولی هغه وخت کې د پولیس نظام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کړی هغه ولېږل وی شا په کمنډۍ راولې زوی راوسته او غټ کوتک ورسره یې د کټ د بازو مړه او سخا خپې او سخا مخې یې نیولې دي
او رې وسوي درو ولکه تاسو نوم دی تاسو کې ادارې سره ودا مقدار دی نوم دې څه دی وی جوعل جوعل په عربی کې ګونګټ تا وایي ګونګټ خو پیژنې کړه دا تور غټ مونږ شي وي او سوټي لټغاري ورکي او هغه فوټبال یې جوړ کړ یو الکه دا ولې دا نو دا عربو کې یو قانون نو پلار یې وی دا د ما یو وینځو نو ما خو او نکاح مې په وتړل نو دا شی ته خدای پیدا کړ نو دا پشان نوم مې ولکه عربو کې چې متور او سودانو به کې او کله چرتا جنې بس پینو او بیزانو به ولکه غریب او عمر شکل تکاتا تو دا چې تقلب او پهلوان او فهد نوم به اسد نوم به ولکه دا نمونه باغی کې خاطر زبره فهد فران نو دا شیونو ما ولدانو کې خاطر هغه ته ویل کدا مخلاص ته دا تور خټی نیول خارشه مون نه کې غالب پتوی امیر المؤمنین مون ستاوي وی مون نه کې او داس وی او داس ستاوي یا خدایا ته مون دا داس ته پیژنې وینا وی دا خود ځان مساله راوته دا پلار دی والے وی صاحب چې په خدا په کویما نو پلار خرا کړی دي او باغی سار مزدوری کوم او ما دیګرې بوزما او سرومه او ما سپوتنه راولم او دا غټ کوته کې راکړې زه خو پلار د بل سننیم خبر کړم چې ما شوم په خبره په خړې راکړې بس باغی سار نه منځوري کوم ما دیګرې سارو ما سپوتن راځي کوتا ما ته پېمون او 10 پیسې نه دی خول دا خپل لخپې هټو کې ګرځم او واپس راځم وې خلا پلار دی ولې وانه وې دا خو سه د پلار ما ته وې چې د اخر په جګړه شي یو بل سره نو دی لبا کوتک دی من درا برین یو بل بپری دی ور خپل ور نشه لته بدل او د خروج جنگ مالی دی یو ځل مدین ته تلو ما بیان لا شپه مې د سین په غاړه سار وخت چې منځ او غاسي چې واک مې کو ګرځیدم نو ماشومان خرج جنگ وای توبه الله د سپو جنگ به دی شي دوی چې په یو بل کم چکونه لګي او دا وګونه خوري او ناګانه بشاکو چې برغلتی شنو دی خېټه لوري او چغیم پکې وباسي نو ما ته پلار وی چې د اخر په جګړه شي دا کوتک به ایمان لرا بره دی به تختې وی دا ما اخر چې کلم په جنگ شي دا کوتک من لرا بارو یو خر یو کوتک دی بل بلخا وینن چې کور ترالم نو بابا او بیبي مې یو بل سره په جګړه یو بلې د مرینه نیولې ما یې پرې د پلار مور مې نه مور پرې د پلار مې خودي یو بل نه پرې خودل ما چې کم چل دا د خول او امې وکړ کوتک مې اوچت کو د ایمان د مې راو بارو چې په دې بخلاص شي نو یې د بد قسمته نه مې کوتک د پلار په مازیګر ور برابر بابا ولګي ما په قص نه وانه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سوای لار توي تاسو سره وګورم دا د تصفولې دین دی وطن دی خو يا آيات كذي وتقولي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل